پښتونخوا ریډیو د معیاري او خصوصي پروګرامونو روایت برقرار ساتلی دی او همدغه رنګ پښتونخوا ریډیو مردان د محرم الحرام حوالې سره د نعتونو مقابله تابع کړې وه چې پکې په اویا نعتخوانانو کې منتخب شوي 11 نعتخوانانو خپل نعت په خصوصي پروګرام کې وړاندې کړل. د نعتونو د مقابلې په دغه پروګرام کې مردان سیمې سره تعلق لرونکي مختلف نعتخوانانو خپل ښکلي اواز کې نعت په ذریعه حضور صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړل. په دې موقع د پروګرام میزباني او د جج فرایض قاری اقبال حسین ترسره کړل او هم دغه رنګ د پښتونخوا ریډیو سټاف هم د پروګرام د بهترۍ لپاره خپل فرایض ترسره کړل. پښتونخوا ریډیو سره د خبرو په وخت نعتخوانانو د مقابلې پروګرام ستاینه وکړه او وی ویل کوم جی زما نوم ثناګل دی او زه د مردان اوسیدونکی یم. جی فرست اف آل خو زه د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان والا ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې زه سلیکټ کړم په دونه کسانو کې او بیا قاری اقبال حسین صاحب چې هغه دومره مالی پوزیشن راکو فرست پرایز ما واغستو. زه ډیره زیاته خوشحاله یم او د ټول ټیم ډیره زیاته شکریا ادا کوم. جی زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې موقع ملاو شوه او زه دلته راوغوښتلم او زه به مخې ته هم کوشش کوم چې زه په پروګرامز کې حصه واخلم. زما نوم محمد عاصم خان دی، مردان تعلق ساتم. دی یو نعتخواني مقابله ارینج کړې وه، کې موږ حصه واخیسته، ډېر خوشحاله شو او بیا پکې زما پوزیشن هم راغی، سیکنډ پوزیشن. نو دا د زما لپاره خوشحالۍ خبره ده او دی د مقابشونو ته زموږ سلام دی چې دی دوره محنت سره او د پښتونخوا خلکو له دوره موقع ورکوي چې را مخامخ شي روان دي شي او د پښتونخوا خلکو لپاره چې دی کوم خدمت کوي هغې ته زموږ سلام. السلام علیکم، زه یم ایمن طیب د مردان نه. دلته کې نن د نعتونو ډېره ښایسته مقابله وه. زما سسټر ته پکې موقع ملاو شوله، دی راله دلته کې خپل ټیلنټ یې وښودو، دی پکې پارټیسپیټ وکړو، دی ته ډېر انکریجمنټ ملاو شو. دی ماشاءالله پوزیشن وانغسته خو دی مطلب ډېر زیات د دی دلته کې حوصله افزایي وشوله، دلته کې خپل اواز دی نشر کړو، دلته کې دی ته بیا موقع ملاویدی شي چې دی دلته کې راشي. زما ټولو ته دا دغه دی چې دی راشي خپل اواز دلته کې خپل ټیلنټ دلته کې وښیه. پوزیشن ضروري نه ده خو چې انسان خپل ټیلنټ وښیي دلته کې. زما نوم محمد هدایت دی او الحمدلله نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې اف ام 92.6 مردان او موږ له یو داسې پروګرام ارینج کړو سټوډنټس طالب علمانو دپاره چې هغې کې موږ مقابلې کمپټیشن وکړو او ډېر ښکلې او انشاءالله چې داسې څه اپرچونټي راځي انشاءالله هغې ته زما نورو ته هم سټوډنټس ته دا خواست دی چې دغه شان کمپټیشن کې مقابله کوي او نور ایونټس هغې کې هم راځي. نو زه ډېر زیات شکرګزار یم. د پښتونخوا ریډیو پریزنټر پلوه شاه خان خپلو خیالاتو اظهار وکړو او وی ویل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه یم آر جے پلوه شاه خان او نن دلته 92.6 کې یو د نعت یو ښکلي شانتې پروګرام چې دی ارینج شوی و. په هغې کې زیات ماشومان چې کوم دي هغې خپل ټیلنټ وښو او ورسره چې کوم دی پوزیشنز هولډرز هم وو، خو څه ماشومان داسې وو چې د هغې څه ناسه اواز کې چې دی لږ شانتې دغه خو بیا هم د قاری اقبال حسین صاحب چې دی خپل ججتوب ډېر زیات ښکلي وکړو او د پروډیوسر صاحب چې دی نو موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې هغې داسې پروګرامونه نشر کوي. همدغه شان د پروګرام میزبان قاری اقبال حسین وویل چې د پښتونخوا ریډیو د دغه کاوشونو سره به دغه ځوانانو کې مخ پر وړاندې تلو او خپل صلاحیتونو له وجې د ملک نوم روښانه کولو جذبه پیدا شي. یو انتهایی زبردست جیم چې کاوش و د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان چې د دغه ماشومانو لپاره که پای کې زموږ خویندې وي که پای کې زموږ وروڼه پکې موجود وو، زبردست چې کوم دی نعتخوانۍ مقابلې چې کوم دی هغې لپاره ارینج کړل. ما امید دی چې را روان مخکې چې کوم دی دغه ماشومان که هغې ته موقع ملو شوه مخ ته وړاندې د تلو لپاره نو هغې چې کوم دی د خپل ملک چې کوم دی نوم دغه شان کې روښانه کولی شي. او زه بیا زه انتهایي چې کوم دی مشکور یم د ریډیو پښتونخوا 92.6 مردان. جزاک الله. څنګه د پښتونخوا ریډیو سټیشن منیجر ساجد محمود د ټولو نعتخوانانو او خپل ټیم مننه وکړه او وی ویل موږ مقصد باصلاحیت خلکو ته د پښتونخوا ریډیو په ذریعه مواقع فراهم کول دي او د هغوی صلاحیتونه وړاندې راوستل دي. ټولو نه اول خو زه په دې نعتیه مقابله کې پښتونخوا ریډیو چې کوم انعقاد کړی د هغې کې چې چا پارټیسپیشن کړی دی د هغې ټولو شکریا ادا کوم. موږ ته پښتونخوا ریډیو ته ډېر زیات تعداد کې نه مسؤل شوي د هغې کلیپس د هغې آډیو کلیپس ویډیو کلیپس او هغې کې بیا موږ سلیکشن کړی دی
دې حوالې سره زه د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې چا دې کې موږ ته کلیپس رالیږلي دي، چا پارټیسپیشن کړی دی، خاص کر بیا هغه خلک چې نن راغلو او سټوډیو کې لایف پروګرام کې حصه واخیسته، د ټولو ډېره شکریا ادا کوم. هغې نه پس زمونږ چې کوم ټیم دی، زمونږ ټیم نن ډېر زیات محنت سره کار وکړو. هغې ټیم کې زمونږ چې کوم کار اقبال حسین صاحب هم شامل دی، بخ محمد صاحب ریپورټینګ او کیمرا ورک ډېر بهترین طریقې سره وکړو، آفاق، عدنان او سجاد او زمونږ چې کوم ټیکنیکل سټاف و تنویر او موږ سره زمونږ پریزنټر پلوشه او د ټولو ډېره شکریا ادا کوو. زمونږ چې کوم نور سپورټینګ سټاف و وایي کې حامد او باسط، د ټولو موږ سره ډېر زیات نن کوشش وکړو او د دې ایونټ انعقاد کې ډېر زیات محنت کړی دی. زه د ټولو شکریا ادا کوم. بنیادي طور د پښتونخوا ریډیو مقصد دا دی چې دا چینل د خلکو دپاره دی، د پبلک دپاره دی، د پښتونخوا د عوامو دپاره دی. نو زمونږ کوشش دا وي کو هغه طالب علم وي، کو سرکاري ادارې وي، کو مختلف داسې ادارې وي چې هغه د فلاح د بهبود کارونه کوي، نو د هغې پروموشن زمونږ کار دی، هغې مخکې کول زمونږ کار دی. دا نن چې کوم نعتخوان راغلي دا هم ډېر زیات زمونږ دپاره قابل احترام دی. نو د دې پروموشن کول په داسې طریقه باندې چې د دې نعت خلکو ته ورسي او خلکو ته د دې د نعت او د دې د آواز او د دې د فن باره کې پته ولګي. نو هغې سلسله کې نن پښتونخوا ریډیو یو ایونټ انعقاد کړی او زه دې حوالې سره د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې چا دې کې موږ سره پارټیسپیشن کړی. شکریا. په داسې قسمي مقابلو سره به نه صرف نعتخوانانو حوصله افزایي وشي، کې به خپل صلاحیتونه نور بهتر کولو لپاره محنت جذبه هم پیدا شي. دغه رنګ دغه ځوانان د ملک نوم روښانه کولو کې اهم کردار ادا کولی شي. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.